کله چې تا ته په ورځ د قیامت د تا عملنامه ملو شي او ستا رب تا ته وفرمایي چې ای زما بنده وایه خپله عملنامه، او بیا چې ستا په عملنامه کې 5 ټیمه جمع سره مونځ لیکلی وي، د رب رضا لیکلی، قرآن تلاوت لیکلی، د مور او پلار ادب احترام لیکلی وي، دقسې هرې ګناه نه اجتناب لیکلی وي، نو یقینا په دې خپل عملنامې ویلو باندې به ته بیا هلته خوشحاله یې. او که ستا په عملنامه کې ټولې سرې کرښې وي، دا مونځ دې ولې قضا کړی، دا کار دې داسې ولې کړی، دا کار دې داسې ولې کړی، نور مونږ ډېر ګناهګارو، خو کم از کم دا فرایض چې دي د دې خو ډېر خیال ساتل پکار دی، ډېر خیال ساتل پکار دی. نو ما عزتمندو قدرمندو نن د اختر ورځ مونږ ته پکار دی چې رب په اطاعت کې تېره شي، الله په رضا کې تېره شي، مونږ دا خپل خواهش د الله او د الله رسول په خوښې باندې قربان کو. نو اختر په ورځ باندې پکار دی مونږ تلاوت ته لږ ټایم ورکو، چې څنګه مونږ رمضان کې ورکولو به تلاوت ته ټایم ورکو، سپاره 2 به ووایو پکې، خپلو خپلوانو سره به ملاقات وکړو، او معانقه مسلمان سره غیږه مسلمان ته ورکول، مسلمان سره میلاو کېدل دا مستحب کار دی، د خوشحالۍ اظهار کول په کثرت سره، صدقه کول او ښې خبرې کول. نو زمونږ اختر څه شی دی؟ زمونږ اختر خدا دی چې بس مونځ وکړې، چای وڅکې، بس وځه، نو بس ورور زما خلک ګانې ولګوي، روډونو ته دا یو نوی کلچرل شروع شوی دی زمونږ، روډونو ته خلک راوځي او بکسې لګولي او ګډېږي ورته. هلکه دا څه شی دی؟ د ستا نبي تا ته دا تعلیم درکړی، ستا قرآن تا ته دا تعلیم درکړی، ستا دین تا ته دا تعلیم درکړی، دا خو د کمزورو خلکو کار دی. کله چې په نسب باندې خبر راشي بیا ته وایې زه پښتون یم، او د اجړګانو په شان ګډا کوي او ته پښتون یې. نو دا اسلام مونږ ته تعلیمات نه دی راکړي، اسلام مونږ ته هغه تعلیمات راکړي دي، داسې یو خوږ دین یې مونږ ته ښایلی دی